जी व्यूवर्स دی وخت را سره موجود دی د اهل سنت والجماعت ضلع بډرام تحصیل سټي صدر سید رفیق شاه صاحب موجود دی. هغه صاحب هم خبرې طریقو چې هغه په دې خلاصول غواړي. جی سر جی رفیق شاه صاحب تاسو به نن چې کوم تاسو د هزار یتیمانانو لپاره کپڑے ورکړل او بوټان ورکړل د پروګرام په خلاص به غواړي. نحمد و نصلي علی رسوله الکریم. دا ډیره یو د خوشاله مقام دی چې د اهل سنت والجماعت زیر اهتمام نن 1000 بچو ته کپڑے سره د پیزاره میلاو شلې. زه په خپله دا فیل کوم او یقینا چې موږ بیرته کوم د 15 ورځو نه کوم مهنت کړی نن په هغې باندې ماله فخر دی او زه په هغې باندې ډېر سخت خوشحاله یم چې زموږ د وجې نه د کوم امیر خلکو مالدار خلکو د هغو بچو به ښه کپړې اغوستې ښه پیزار به هغو به خوشحالېدله. ما دپاره نن دا د خوشحالۍ مقام دی او ما ته د خپل بچو اختر دغه د یتیمانانو د بچو اختر ښکاري چونکې دا هم زموږ بچي دي او موږ دا ویلي دا وینا موږ کړې وه چې د 12 کال نه وړوکی هلک د 10 کال نه وړوکی جینۍ حالانکې دې کې لوی هم راغله لوی سوټونه موږ هم راوړي تاسو خو کتله دلته او د هلکانو هم لوی سوټونه راوړي نو دا موږ دپاره ډېر د خوشحالۍ مقام دی چې نن زموږ د اهل سنت والجماعت مولانا عطا محمد دیشانی په زیر قیادت کې زرو بچو یتیمانانو ته کوم چې دې له موږ دا نوم ورکړی یتیم خوشحال پروګرام د دې په نگرانۍ کې هغو ته کپړې میلاو شلې پیزار میلاو شو. د دې نه علاوه زه به یو دا پیغام هم ورکوم چې کومو خلکو موږ سره تعاون کړلی مالی تعاون یې کړلی هغه د دوبۍ نه کړلی سعودي نه یې کړلی چې د هر ځای نه یې کړلی هغو ته زه دا وایم چې انشاءالله تاسو نن دې په میډیا باندې وکتل ستاسو پیسې چې دي هغه ضایع نه شلې هغه حقدار ته ورسېدلې او جناب ستاسو ما ډېره غټه شکریه ادا کوم جی امیر جهان شیرازي صاحب فناز صاحب دی ستاسو د میډیا والو ستاسو د میډیا هم ډېر غټ کردار دی. میډیا چې دا که نه دا چې ښه رنګ ورکوي دغې له که نه نو دا ډېر اوچته روانوي او هغه صدقه چې چا صدقه کړله چا ډونیشن کړلی هغه چې دوخی نو خلکو کې نوره جذبه پیدا کېږي. نو زه ستاسو کردار ته او ستاسو د راتلو ته هم ډېره مننه کوم. وایس اف بډګرام سپیشل شکریه ادا کوم. ډېره مننه جی. جی دلته یو پوښتنه تاسو نه دا چې تاسو دا خبره وکړله بعضې ملګري په سوشل میډیا باندې دا تنقید کوي چې جی دا کوم تصاویر چې تاسو په سوشل میډیا باندې وایرل کوئ یا ویډیوز د راشن ورکولو یا داسې نور د پیسو ورکولو دا نو دا نه دي کول پکار او دا طرح خبرې کوي. ستاسو په رای باندې دا څنګه آیا دا کول پکار دي که نه؟ ماشاءالله ډېر ښایسته سوال دی وکړو جی. دا داسې سوال دی وکړو زه وایم چې د زرو سوالونو سردار دی په موږ باندې وکړه. د دې مسله دا ده اوس بعضې خلک دلته ګوره هر څه کې لکه څنګه چې په بجلی کې کرپشن کېږي په سرکاري محکمو کې کرپشن کېږي عدالت کې کرپشن کېږي په هر ځای کې کرپشن کېږي داسې خلکو د خیرات نه هم یو کرپشن ورکړلی خیرات نه هم یو کرپشن جوړ کړلی ورته 10 کسانو له شی ورکوي او لیکي وي ما 100 له ورکه. نو موږ په خپله هم دا کوشش کوو چې دا کومو بچو له شی ورکولی کېږي د دو تصاویر وانغېستې شي د دو بې پردګي ونه شي لیکن دا کوم چې موږ دلته سټال لګولی او دا ویډیو موږ تاسو جوړ کړی تاسو لای وچلوله تاسو دا وښودله د دې زموږ مقصد دا چې دا خلکو ته هم پته ولګي چې واقعي دا زرو بچو ته دا شی میلاو شی دی او دغه دی دا ستاسو ډېر ښایسته سوال و ځینې خلک داسې وکړي چې لږو کسانو له ورکړي نوم والا دې زیات ورکړي نو دا ښه خبره ده چې داسې طریقې سره د دې پبلیسټي وشي نو دا ډېره ښه خبره ده. جی نور چې کوم صاحب استطاعت خلک دي هغو ته به څه پیغام ورکوئ؟ نو صاحب استطاعت خلکو ته به زه دا ووایم جی دې نه مخکې چې موږ کوم د راشن او د هغې پیکج و بډګرام ریلیف فنډ چې و هغې کې موږ دغه شان د پیسې دغه کړې بیا موږ چې کله هغه پیک وکړه نو هغه موږ پیک کړه او بیا هغې هم موږ دغه شانې ویډیو یو وچلوله بیا موږ هغه ورکړه بغیر د تصویر وښکلو نه دغې نه چونکې الحمدلله چې کوم د صاحب استطاعت دي هغه خو استطاعت والا دي کوم د چا په کور کې ماښام وړه نشتي هغه به د چرګ څه تمه وکړي هغه به د غوښې څه تمه وکړي هغه له خو خپلو بچو له ډوډۍ پکار ده که نه. اوس د کرونا د وجې نه چې کوم حالات راغلي خاص کر کې بډګرام کې دا ډېر سنګین حالات دي د خلکو مزدوریانې ختمې شلې دیاړیګر چې دي د هغو دیاړیانې ختمې شلې. نو زه دا وایم چې صاحب استطاعت خلک چې دی هغه د په دې فورم باندې څومره چې موږ سره تعاون کوي انشاءالله د هغو پایي چې دا هغه به پوره د غریبو خلکو ته رسي انشاءالله. جی شاه صاحب یو بله پوښتنه داسې نه کومه لکه څنګه چې مزدورکار طبقه وي هغه خپل دیاړي ولګوي مزدوري وکړي ماښام والا چې مالک چې هغه ولا پیسې ورکړي لکه خوشحاله شي هغه څنګه ویل کېږي چې د خولو پاکېدلو نه مخکې ولا هغه دغه پیسې ورکړي دا شان دا روزه چې دا هم لکه د یو روزه په شانتي لکه څنګه چې دا روزه
تېره شي نو هغې نه پس بیا یو اختر راځي یو خوشحالي راځي خو تاسو نه پوښتنه دا ده چې بل ورځ اختر دی عید الفطر دی تاسو نن چې څومره خوشحاله یې او داسې خوشحالي تاسو د اختر پر ورځې به کوئ خوشحاله به زیات که نه نن زیات خوشحاله په دې دواړو ورځو کې ستاسو څومره احساسات یې څه به ویل غواړئ امیر جان شیرازي صاحب ماشاءالله ستاسو یو سوال نه بل سوال زیات کمالي دی نن یقین په خدای وکړه چې زما دا خوله به تاسو ګورئ دا وچه شوې ده ولې زه دومره دا خوشحالي محسوسوم چې زمونږ د وجې نه زمونږ د جومات د محنت د وجې نه نن زر بچي چې دي هغه به خپل کورونو ته لاړ شي خپل مور پلار ته مور ته به وایي چې زمونږ پلار نشتی لیکن د بډګرام په عوام کې داسې خلک شته چې هغه زمونږ د پلارانو کردار هغه ادا کړ نن موږ له کپړې راکړې نن موږ له پیزار راکړه نن به موږ زمونږ د ګاونډ مالدار سړی چې دی د هغه مقابله کې به موږ اختر مناوو زما خپل یو بچی دی هغه ما ته سار وی ابو ما له واسکټ کنه مې بچی نن ستا ورځ نه ده نن چې دی نن موږ د یتیمانانو نن نه ورځ زموږ مازدیګره پورې د یتیمانانو سره ده او ستا نمبر سار دی نو زه د ډېره زیاته خوشحالي محسوسوم چې زمونږ له الله زمونږ په لاس او ستاسو په پبلیشټۍ باندې داسې طریقې سره دا کار موږ نه خدای واخیسته چې د یتیمانانو زر کورونه چې دي هغه به په دې باندې نن سبا نه بله ورځ خوشحالي کوي او دې کې ستاسو هم حصه ده او زمونږ هم حصه ده او ټولو نه زیاته حصه د هغه خلکو ده چې کوم خلکو موږ سره مالي تعاون کړلی الله دې د هغو مالونو کې د هغو جانونو کې د هغو کورونو کې برکتونه واچوي او دا میاشت چې ده دا د مغفرت میاشت ده دا میاشت چې ده دا د رحمت میاشت وه دا د مغفرت میاشت وه دا اخري عشره چې ده دا جهنم نه د خلاصي ورځې دي او انشاءالله موږ تاسو ټول په دې روژې خولې باندې دلته ولاړ یو زموږ ستاسو دا مقصد دی چې موږ هم الله پاک د جهنم نه بچ کړي او جنت والا جوړ کړي نو دغه سلسله کې موږ د یتیمانانو دغه وکړو او دوی ته دا شی ورسو او نن زه چې کومه خوشحالي محسوس کوم زه به داسې خوشحالي زما یقین نه راځي چې اختر پر ورځ داسې محسوس کوم ډېره مننه ډېره مننه جی شاه صاحب